نبی قربانی مثلا بعض وقت دیر شو کنه چې دې روزي بالته ونیسي هو 7 درجه خبر خلاص روزي بونیسي یو کس حرام اوتړي یا رسو د حج په دوران کې غسل بالکل کولی شي خو ناصر نبی نبی رسول مکه مکرمه ته راغی غسل یو کړ ای پاجي لا واخونه او صابون دې نه مګي او کوشش وکړي چې زیات اخیری ځان نه بونه دي بيخته دې نه مګي چې وسته دیونه نو دا عندك اختصار عند رانا ده مکه مکرمه تیر نشو حجاج نه وي صبر وکلام ابن عمر ته وي ادوله ذریعہ کړ یو ملګری دی مولانا اسماعیل سے والد سے به سخت بیمار الله دې ول روح صحت الله دې ول شفا عبادت بدنی نسلی ہو حج کی طرف سے کرنا کہتا ہے اور مولانا سے حج کے تال اجازت سے بدل کہتا پڑتا حج کے اور ما ہوتا تو تب بدنی محض و مالی محض کی نو تفصیلات ہوئے تو سر پتیشا بسم الله الرحمن الرحيم ما كنت تستطيعون أن يشهد السماء والأبصار ولا جلود ولا سبحانه وتعالى يا عبدي مما تعملون وإن كان حديث مسلم محمد فأنا يجد نزول الأمانة والعارف من الإسلام أمدنا وجعلنا من الله من عبد الصوم رضي الله عنه وما كنت تستطيعون أن يشهد السماء دين تاسو پرنه دې ټوله خپل اندامونه درمانه قیامت پر دوی بتای ها حدیث تیر شوی دی ګوري ها یو څو تړي د قریش وی ویزو د ثقيف نو شکته یا څو تړي د ثقيف نو دنیا د قریش نو ايو في بيت عند بيت ديكي في بيت لمكة السويري الى بيت الله قوات الناس فقال بعضهم لبعض الطرق تظنون كأن الله يسمع حديثنا بعض يسمع بعضه كم زمون جهر بل ذكر هذه وقال مرضى إن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله وذكر من جاي إن اشتنا من سرع مش الجهري ذو كل يا خبري كي كنا نازل شو كتاسو لو ريدل كوي لا نپټي پیو شي نشي پټولې دا خپل اندامونه در باندې گواهی کوي ها وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية شابته ذلكم ظنكم الآيات ولا عند البيت شابته يا سيدي خطوة كشان الله قرآن ويا كم تاسو د خدای نه پټې دې نشي د خپل اندازونو در باندې کوي کې ها صبرن کین هم ناس کانه صبرن ندي سواء اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص وان يستعتبوك لا رزقك طلب عقبہ رضا خدای موسی له جوړو کا فما هم من المعتدين مرضيين بنش الا بدرازي نشي شابا فرحمنا يا رحمن الله التوفيق وقال المدينه وجاء اليوم عبد الله بلاني حامي عيسى ويقال من عبادنا عظيم لا تدرون من امرنا القران وقال جل وعلا ان سبحانه وتعالى بيننا خصومه لكن في دليل وجد خصومه نشتا فقال له فإذا رواك نسل بعد النسل الله پیدا کینا والخبير سنظر خط ذلیل فيزلنا رواكد على ظهره حرکت بقی جاری کی جنہ بحر کے دا خدای پاک تعالی طاقت درکو لڑکی کی دا صفت پیدا کی را او بو کی دا چپو صفت پیدا کو او هوا پیدا کړه نو دا غي فوج باندې د کشته راوځي دا هوا و درولا بیا پسې ورپسې شاه شراو انتنا او قول الى مولا من القطع وإذا حدنا محمود البشار حدنا محمود الجار أن شوطا عبد الملك ميسر تنشد الهوزن من عباد رضي الله عنه وعنه أن عبد الله قول الى مولا من القطع قال سيد الجبل صلى الله عليه وسلم قال العباد من عزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له فيه قرار لا حديث ذكر أبو سفيان راضي قوم تباش دعوة فتقول فرزا أحد ذلك شبا إلى أن تسلم عبد الله من القرار الحامي والذكر وقال مجاهد على أمة إمام توي ها وقيل لا شابه ها وقيل له رجل تفسير ويحسبون أن لا تعصر من أيام ولا نفس قيل هم شابه ولكن يقول الناس من الله عز وجل معنى ذو بالتخفيف ومعنى ذا قول السردي ها
المتصدق جدا دی او د تقی جدا دی ها نو دا ټول خلک به بیا کافر شوي وي ها دا وغواړم چې دا ارث او د سپینو دروغ د آخرت پرې چې د دنیا ده ها مطبقين شابسي ها ما كنا له ممتابع كون كنين دي لرا تابع دا لا دا اسيو دا خرو دا وایان نو لتابع کړی او د معنا په مطبقين سره موږ دا طاقت نه لرو چې دا ځان تابع کړو شابسي من يعشو عن ذكر الرحمن من يعمى عمل خلق مراد الجمهوري شبا فقال مجاهد أخذت معهم ذكر أن يتكلم بالقرآن كما دعاه يعني مراد نجاتات دي سزا پیدا نشو وماذا مثل الاولين تاسو ته فرعونيان او عاديان مثلا نه تیر شي هغه سزا ورکړه مزرکم مثل مناط طريقه د اخوانو مقرنين ابل او خيل او بغال او حمير تقول الله تعالى يمشوا ينشأوا في الحليه مراد نجاري ها دا وینځي خالقانا جارينا مراد وینځي نه مراد جنکه مراد دي ها ولو شاء الرحمن ما عبدناهم يقول خدای ته خو موږ تاسو جبريون مجبور کړی یعنی اوسان عبادت ته مونږ نه وکړي دا خدای خپل خوا ته چې مونږ یې کوو شابه دا څه په اوسانو سره دی کو هغه ته پته نشي چې زموږ څوک عبادت کوي چې پته نشته نو د بخوري سفاره شو کی او مونږ دلته کې نور مفاهیم علما ما له وکړي کافر سره دي په دې کوئی کې نه کې د جبريون خو نه دي چې خدای مجبور کړی دی شابه في حد الجوار يوم بكر عند يوشنا معا سلام قوم من عمر سلام الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال من عيدا مثلا صفة عجيبة عبرة مناطقها مجمعون ها أو مطلبون نور علماء محكم مضبوط ها العرب تقول نحن منكم البراء والخلاء واحد اثنان جميع مذكر مؤنث کی برابر دی مصدر صفت مفرد مذکر مفرد مجموع الواقعي كده يقال فيه به براء مصدر دي كان شابه او صفت دي جو بريء نبي ابا مفرد ترى مفرد لگے مثنى ترى مثنى لگے دقيله في الاثنين بريئان جمع کی بريئون شابه بلکہ براء قد بريء دي په ترى ها لا ولا سامان دي ذهب وارشتا مربوط علينا فلعلنا سفيان بن عيينة عن ابن عباس عن سفيان جاء حديث الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جهنميان بتشغي كده دوزخ مشر مالكي نوم دي يقضي علينا خدای ته وایي چې من خیر کې فیصله وکړي بس مړ دې موږ کې چې ته خلاص شي اته دې مثل للآخرين هغه انکم ماکسون مخکدا مثلا زر کاله به مالک نه چي سو کاله زر کاله پس وته مالک انکم ماکسون نبی ابو اراده خدای ته چغاوه نظر کاله چې به نو خدای ته جواب ورنکي نبی ابو صبر کو الله دنیا کې په صبر خوشاله ده نظر کاله به صبر کې کشف نه کوي تر ظاهر او شقیق دی نبی ابو ذر کاله چې الله ته وایي نبی ابو الله جواب ورکي اخسئوا فيها ولا تكذبوا الله دې مساعد الله دې ایمان نصیب عبرة المقرنين ذابتين يقال فلان المقرن من فلان ذابتا او مرئين تنوي اقواب اباريق وطريق لا خراتي مناجس اخصوليني اول العابدين يعني ما كان فانا اول الانفين لمعنى كيف علم معنى دي كيف عابد معنى كذا خدای په حکم منو بیا ولدي لومبي ما عبادت کو خدای وایي چې ما کاوه او دې معنی کوي انا اول الانفين ما بلومبي انکار کړو وهما لغتان رجل عابد عبيد شابتي فقال الله وقال رسول الله وقال العابدين الجاهلين عابدين عبدوا فإذا ما نمكي فقال المحبوب دي كسري ها يوم الكتاب جملة الكتاب عن الكتاب أقل المعقوم الرسول يكون قوم مشركين ولا يعلم هذا القرآن وفي آخر ذلك الله على الشيء ها فعلت عشرة نبات وزارة يا عاديان وفرعونيان وثموديان ها وقلت لهم جزء عيدا الوقار وقال مجرد يا رتيم دسير ربنا ظلمنا انفسنا على زمون مرګري په خبر نه غلي نه نه دي دې زی واده کاو ته چې الله خیر او عافیت او الله تعالی دا ساتي په خوشاله او الله تعالی په ټول بچي او په ټول خوشاله
ولې د فتنو نه وساتي شو طالب مور او خاصه دوه کې له مغفرت څومره زموږ دوستان دي ارزه کې چې دی الله دې ولا خیر او برکت غریبان الله عالمان فاضلان کې دي مورم بیمار ده الله دې شي ملمانه شیرګل نه راغلي ثم من اگر الله دنیا او آخرت خیر او برکت او ما ظهر ما بطن فتنو نه محفوظ رحمتك يا ارحم الراحمين الله دې دعا غواړي دا کله به مال ډیر او کله به نور کله به سمو چې را باندې بفور دا او کې خوځتي په چې مال خیرات کې څه وته پاتې